بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو او مینوالو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، وختونه به مو ښه تېرېږي. ګرانو کتونکو، دا وخت د شب قدر د کتوزو په کلي کې موجود یم او ما سره تاسو په شیشه باندې لیدلی شئ زید الرحمن عجیز صاحب. عجیز صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ستړي مه شئ او په خیر راغلی وایم. ډېره زیاته مننه سنګر صاحب ستاسو د کتونکو او د راتګ مو یوه نړۍ مننه. دومره په سروبه وخت کې راغلې، زموږ په خپل پروګرام کې مېلمه کړمه. ستاسو د همکارانو یوه نړۍ مننه. ډېره مننه. زید الرحمن عجیز صاحب د پښتو ژبې هغه خوږ شاعر دی چې په ډېر لږ وخت کې، په ډېر لږ عمر کې د سوشل میډیا یو هغه اواز ګرځېدلی دی چې تاسو چې کوم د سوشل میډیا پلیټ فارم ګورئ، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، که هغه ټک ټاک دی، نو د هغې په هغې باندې د زید الرحمن عجیز صاحب شعرونه دي. او بله دا ده چې عجیز صاحب په شعر کې درد دی، د غم نه ډک شعر لیکي، په غم لړلي شعرونه دي. نو دغې حوالې سره به نن د عجیز صاحب سره خبرې کوو. عجیز صاحب اول خو زموږ کتونکو ته دا ووایئ چې سبق مو څومره ویلی دی؟ سبق خو ما څنګه صاحب 10 جماعت پورې ویلی، 10 جماعت یې پاس کړی دی. او بیا مخکې د سبق ولې ونه ویلې؟ ځکه چې ته خو یو ډېر تکړه طالب علم وې، نو مخکې د سبق د څه د وجې نه ونه وې؟ څه مالي ستونزې وې، د کور مسایلو، نور معاشرتي مسایلو، وجه څه وه؟ همدغه د کور ستونزې وې، ځکه چې زموږ والد صاحب وفات و او موږ چې 10 پاس کوو نو موږ ډېر واړه وو، نو بیا مخکې کور کې د مزدورۍ څه نه وو. تر دغه وخته پورې هم د سکول سرې کارونه کول، او بیا چې 10 جماعت هم پاس کړ نو بیا دا خو چې د کلي سکول و، دې کې یو مطلب رالو، بیا به چې د ماسپښین کې لاړو مزدورۍ له، خو بیا خو د کالج عمر داسې وي چې هلته مطلب زموږ په کلي کې کالج نشته، لرې دي، بیا به ټوله ورځ ضایع کېده د قیمتي کېده به، خو چونکې زموږ ته وس نو نو دغه د کور مجبورۍ را په غاړه وې، شپږ اته کسان را په غاړه وو د کور، نو بیا د مزدورۍ څوک نه وو، بس هغه د تعلیم په ارمانونو باندې خدای کېښود او روزګار او مزدورۍ له وتې. او زید الرحمن عجیز صاحب ستاسو شعر چې کله هم مونږ اورو لولو نو په هغې کې یو خو دا ده چې ساده دی، عام خلک پې هم پوهېږي، د الفاظو چې کوم تاسو دغه چناو کوئ، ډکشن ورته عام طور باندې مونږ وایو، هغه ساده دی. سوچ هم ستاسو یو جامع سوچ دی، اگر چې ساده دی، نو د دغې په شا باندې څه وجه ده؟ دا ستاسو په دې شعر کې چې دا دومره غټ درد دی، نو دا ستاسو د خپل ژوند هغه دردېدلي ژوند هغه یو ریفلیکشن دی که نه؟ د خپل کتونکو، د خپل اورېدونکو یا د شاعري د خوښونکو د توجه د اټریکشن لپاره داسې کوئ؟ نه، ما خو کله هم د توجه لپاره شعر نه یې لیکلی. زما په شعر کې څه حالات داسې وي چې زه بعضې ټایپ د شعر نه علاوه خبرې هم وکړم د نورو ملګرو سره، زما په ژوند کې تېر شوي وي، یا بعضې داسې خبرې وي چې هغه ما ته څوک پر یاد وکړي که نه. اوس دغه نمبر پر هغه سوشل میډیا خور شوی دی، مختلف خلک راسره رابطې کوي، نو څوک راته ټلیفون وکړي خپل پر یاد راته وکړي، یا داسې په نظر مو سره راشي. نو موږ وایو چې مطلب انقلابي شاعران زموږ ملګري ډېر ښه لیکوالان شته دي، انقلاب له کار شروع دی. داسې که سیاسي لیکل زموږ ملګري کوي د یوې پارټۍ لپاره، هغه هم ډېر ملګري دي، ښه لیکوالان شته دي. داسې که مذهبي لیکل موږ وګورو، نعتونه، حمدونه که ملګري لیکي د هغې هم ډېر ښه لیکوالان دي. خو زه یم چې داسې ملګري ډېر کم وو چې معاشرې لپاره یې کار کړی وي. دا ما په دغه سوچ باندې د معاشرې لپاره دغه سوچ راپورته کړی دی، الله دې وکړي چې زه پکې کامیاب شم. مرحوم ایوب صابر صاحب وایي چې د زړګي چې وینې اوس سوم بیت شي، زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه. نو یقینا چې ستاسو دغه شعر هم ستاسو د زړه هغه وینې دي، معاشرې ته یې وربخئ. او دا ده چې عجیز صاحب دغه چې کوم ستاسو شعرونه دي د دغه حوالې سره
د دې غم د درد حوالې سره نو غمونه دردونه په مختلف قسمونو باندې وي. مالي درد وي د سړي د انسان په ژوند کې نور داسې ستونزې راغلي وي. بله دا وي چې د رومانیت یا د عشق چې دغه کومه لار وي عام طور مونږ داسې کتلي وي چې کم خلکه ناکامه شي نو هغوی د شعر دغه لار واخلي. نو هغه یو شاعر وایي چې شاعري زما د وس خبره نه ده خپل غمونه چې راټول کړم جوړ غزل شي. نو تاسو دغه کې هم ویل چې یاره زما مالي ستونزې وي د کور دغه چې کوم حالات وو د هغې له وجې نه زما په شعر کې دغه درد دی. خو دغه چې کوم د رومانیت سایډ دی نو په هغې څه تجربه ستاسو شوې ده نه ده شوې؟ اصل کې شعر هغه شعر په انسان باندې اثر کوي د کومې چې د حقیقت سره څه ناڅه تعلق وي او زموږ مجبورو رومانیت ته پرېښي نه یو نظر مو په یو ځای ولاړ نه دی نو په رومان نه ته لیکل څه مشکل نه دي. شاعر په هر یو سین باندې تبازمایي کولی شي خو ما په رومان کله سوچ نه دی کړی خیال مې نه دی کړی او زه یم چې مطلب زما دا کم سوچ چې د معاشرې دپاره استعمال شي نو یو سنجیده شعرونه وي او یو رنجیده شعرونه وي نو زه یم چې ما رنجیده شعرونه ډېر ولیکل. همداسې ده. عجز صاحب د مزدورو په سلسله کې په دې ملک کې ته چېرته پورې مو کارونه کړي دي که د دې ملک نه بهر هم دغه مالي ستونزو تاسو په دې مجبوره کړي یې چې د دې ملک نه بهر لاړ شئ؟ نه بهر خو نه یم ورته له ډېرو ملګرو راته ویلي هم دي خو زما د دې خاورې سره دومره بې کچه مینه ده که نه چې په میږي باندې څوک خفه کېږدي او هغه کوم اواز کوي نو هغه هم ماته محسوسېږي نو ما وایي چې زه دا مزدوري په خپل وطن کې وکړم نو په دې ملک کې خو چې مطلب کوم ښارونه دي چې هغه د مزدورۍ لپاره مشهور دي لکه کراچۍ پنډۍ اسلام آباد پېښور یا مردان شو دا کوم ځایونه چې مشهور دي د مزدورۍ لپاره دا ټول مې کتلي دي. عجز صاحب دغه ستاسو یو غزل دی چې په نغري کې داسې څه دغه دی چې د دوو وروڼو د بېلېدو او د خور څه خبره پکې کېږي نو دغه غزل لږ زموږ کتونکو ته ډالۍ کوي. په بیل بیل نغري کې به په اور خفه کېده او په بیل بیل نغري کې به په اور خفه کېده د ورور په بېلېدو به نه خور خفه کېده او چې چېرته به ما هم کو صفت د نورو ژبو زما نه به په دې خبره مور خفه کېده. ډېر چې چېرته به ما هم کو صفت د نورو ژبو زما نه به په دې خبره مور خفه کېده د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د خواښې نه به خامخا انګور خفه کېده او پیوند جامې پردې پیزار په کور زړه شوه بهر وتلی نه شوه په پیغور خفه کېده. څه بل شان زمانه وه په ټوپکو یې څه نه وې خو صرف د حجرې په ټنګ ټکور خفه کېده. څه بل شان زمانه وه په ټوپکو یې څه نه وې خو صرف د حجرې په ټنګ ټکور خفه کېده. زما شان د شین بوټي له ازاره یېرېده هغه زما په لاسو کې په لور خفه کېده او خوشحاله د خاوند سره هغه نه وه منم خو مجبوره وه د مور او پلار په کور خفه کېده. سورې ته یې له شوقه غاړه نه وه کېښودلې عجیزه پښتنه وه په خپل رور خفه کېده. سورې ته یې له شوقه غاړه نه وه کېښودلې عجیزه پښتنه وه په خپل رور خفه کېده. سید الرحمن عجیز صاحب یقینا چې په زموږ په معاشره کې چې دغه کمې هم دغه بد حرکتونه یا دغه کارونه موجود دي یا چې کم ښه دي نو یقینا چې د هغې د پکې ډېره بهترینه عکاسي کړې ده هغې کې د خواښې او د انګور چې دغه کم تعلق دی په هغې باندې ډېره ښه خبره شوې ده د وروڼو د بېلېدو په هغې خبره شوې ده خصوصا د سورې چې هغه کم ناخوښه عمل دی زموږ په معاشره کې په دغې د ډېر ښه عکاسي ډېر دغې کړې ده. نور څه داسې څه شعرونه دې لیکلي وي څه تازه شعرونه وي زاړه شعرونه خو به تاسو ټول په دې چینلو باندې ویلي وي پښتونخوا کې چې ګولۍ چېرته ګزار شي زما شک د خپلې خاورې به واګدار شي او نه څه وایي نه څه اوري نه څه ویني ټوپ نالک د دې ښار په څوکیدار شي بې مېوې ونې له هېڅوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي بې مېوې ونې له هېڅوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي په گفتار باندې به هر سړی ولی وي سړی هغه دی سړی چې په کردار شي په گفتار باندې به هر سړی ولی وي سړی هغه دی سړی چې په کردار شي
بدنیتي به دې د زړه ماحول خراب او بدنیتي به دې د زړه ماحول خراب کي په کوم ځای کې چې ګڼ ډېر شي بدبودار شي او له رخساره د خوشبو د لونګ خیږي او په کوڅه چې څوک راشي ستا بیمار شي له رخساره دی خوشبو د لونګ خیږي په کوڅه چې د څوک راشي ستا بیمار شي او په ګناه رانه ناراضه مه شي خدایه بې له تا نه به زما بل څوک مددګار شي ما عاجز سره نور هېڅ نشته مور جانې دا زما ځواني د ستا له نومه زار شي